مولا دې یایي کله مور پلار دنیا نه لاړ شي بچیو دپاره وراثت کې چې کوم شیونه پاتې کېږي مال دی جایداد دی بینک بیلنس دی بلډینګونه دي ګاډي دي دا ټوله وراثت کې اولاد ته پاتې کېږي خو د حسنینو بابا فرمایش کوي څو ټولو نه خورو والدین مور او پلار هغه دي چې هغه کله دنیا نه لاړ شي وراثت کې ټولو نه بهترین شی چې لور دپاره یا بچي دپاره ته نه پاتې کېږي هغه صرف جایداد نه دی دولت نه دی پیسې ګاډي نه دي ټولو نه بهترین شی چې وراثت کې مور او پلار بچي ته پرېږدي هغه ادب دی توجه مده مو طرف ته مودیشی طرف ته اصلا سوچ ها نشتا بهترین شی وراثت کې والدینو نه چې هغه بچیو ته پاتې کېږي د مولا قول په مطابق هغه خروغ ادب دی د موته شپږمه قبله مولا جعفر صادق علیه افضل الصلاة والسلام فرمایش کوي ان خیر ما ورث الآباء لأبنائهم الادب للمال مور او پلار نه بچیو ته وراثت کې چې کوم شی ملویږي ټولو نه بهترین شی هغه ادب دی مال نه دی وروسته مولا فرمایش کوي ان اجلت فی عمرک یومین که چیرې پاته ولګي دا انسان ته څه د ما دوې ورځې زندگی پاتې شوه د ما زندگی ختم دی بس مړ کېږم فجعل احدهما لادبک دوه ورځونه انسان به څه کوي معصوم قول په مطابق کلام الامیر امیر الکلام که څه د معصوم کلام کې اغراق نشته مبالغه نشته خلی دی دوشون نه آری دی شپږم امام دی یایي چې دوه ورځو باندې کله یقین ورته حاصل شي چې د ما زندگی ختم دی دوې ورځې پاتې دی بس مړ کېږم یوه ورځ صرف بچیو ادب دپاره ویر کي تربیات یې وکړي ادب ورته وښیي معصوم نه پوښتنه کېږي ویلې وایي چې همدا ادب د مرګ دپاره بیا راحت وګرځېږي دومره مهم شی دی تاسو سجاد مولا زندگی ته سوچ وکړئ کربلا واقعې د بعد صحیفه سجادیه وکسوی نظر وکړئ کربلا واقعې د بعد مولا کله چې المونځ ختم کړی المونځ د بعد به بیا لستونه وچات کړل الهی اعینی علی تربیتهم و ادبهم و برهم پروردگارا تم سمادات وکړي د بچیو تربیات کې د بچیو نیکی باندې لګلې کې بچیو ته ادب خیالې کې اورنو کله سجاد مولا یایي هغه آیډیل دی یوه نمونه د عالم انسانیت دپاره هغه یې پروردګاره ته مو سماداد وکړي چې د بچیو ښه تربیات وکړم یو ورته د مجتهد د فقیه د عارف د عالم بچی وي یو ورته د امام بچی وي د امام زوی وي هغه بیا واجب المنځه د بعد مستحب المنځه د بعد لسونه پروردګار عالم دار کې وچتوي هغه یې پروردګاره ته سجاد مولا سمداد وکړه چې د بچیو ښه روغ تربیات وکړي ځکه د معصومیایي بهترین شی مور او پلار نه وراثت کې څه بچیو ته پاتې کېږي هغه ادب دی